بسم الله الرحمن الرحیم. نن د موږ تاسو درس ترانسیزوفاجیل ایکو ده. تبدیل د ترانس ایزوفاجیل ایکو استطبابات په عمومي توګه دوه ډوله دي. یو هغه استطبابات دي چې موږ تاسو د خراب تصویر لپاره ښه تصویر غواړو، نو هغې وخت کې موږ ترانس ایزوفاجیل کوو. مثلا یو ناروغ ده، هغه چیست دیفورمیتی لري، هلته موږ ترانسټورسیک ایکوسي کوو، صحیح تصویر نه ورکوي. یا مریض اوبیز ده، ډېر ښه تصویر نه راځي، هلته موږ تاسو مجبور یې اوبیز مریض کې ډېره کمه فریکونسي استفاده کوو، 2 میګاهرڅه یا 2.5 میګاهرڅه استفاده کوو. هغلته واړه سټرکچرونه نه معلومیږي. مریض سی او پی ډي یا برانشایل اسمای، هغه په تنفس سره ډېر هوا داخلوي، د هوا خیالات چې دي د قلب مخه نیسي، موږ تاسو قلب سم نسو لیدلی. یو ناروغ ده، مراقبت کې بستر ده، هغه سم پوزیشن نسی اخیستلی په بستر کې چې په هغه لیفت لاترل پوزیشن باندې چې موږ تاسو هغې کې ترانسټورسیک وکړو، هلته سم تصویر راوړو. نو مریض استجای زهري کې پروت ده، کوما مریض ده، هر رقم چې ته وضعیت غواړې ورکړې د ترانسټورسیک لپاره نه شي ورکولی، نو سم تصویر دلته نشي راتللی. دا یو استطبابات دي چې د موږ تاسو تصویر په هر حالت کې چې په ترانسټورسیک ایکو کې تصویر خراب تصویر او موږ تاسو خو غواړو چې ښه تصویر ولرو او د هغې نه ښه مطالعه وکړو، د هغې لپاره به ترانس ایزوفاجیل ایکو کوو. بل هغه استطبابات دي چې په هغې کې موږ او تاسې ځینې سټرکچرونه په ترانسټورسیک ایکو کې نشو لیدلی، د هغې د لیدلو لپاره مجبور یې حتما ترانس ایزوفاجیل ایکو وکړو. مثلا ډسنډنګ توراسیک اورتا موږ په ترانسټورسیک ایکو کې نشو لیدلی. په سوپراسترنال کې د قوس یوازې ډېره پراکزیمال برخه د ډسنډنګ اورتا لیدلی شو، نور بیا تر بطني اورتا پورې دغه اورتا موږ تاسو نشو لیدلی. که چیرې دلته په دایزکشن باندې مشکوک یاستو یا په کوارتیشن باندې مشکوک یاستو یا دا داسې هغه تیروسکلروټیک پلکونو باندې مشکوک یاستو، نو مجبور یاستو ترانسټورسیک ایکو به کوو. یو مریض داسې اپندیج لري، په اپندیج کې ترومب لري، نو اپندیجونه د لیفت اتریال اپندیج تر هغو چې لیفت اتریوم ډېر دایلیت نشي، په ترانسټورسیک ایکو کې تصویر نه ورکوي. نو یو ناروغ چې نوی فبریلیشن پیدا کړی دی، وزین دایلیت نه ده، د هغې لپاره چې اپندیج کې موږ تاسو ترومب وګورو مخکې د کاردیوورژن نه چې ترومب شته ده که نه شته ده، د هغې لپاره مجبور یې ترانس ایزوفاجیل ایکو وکړو. ځینې ناروغان دي چې تراوما یې لیدلې ده، موټر یې ټکر کړی ده، دلته زخمونه دي، هغو کې موږ تاسو ترانسټورسیک ایکو له سره کولی نه شو. زخمونه دي، پلستر ده، دا قسمت کې موږ تاسو خپل پروب کې ایښودلی نه شو، مجبور یې ترانس ایزوفاجیل به کوو. یا یو ناروغ ده عملیاتیږي، هلته که بطني عملیات هم نو صدر خو هغه پوښي او د دواړو خواونه جراح له خپل انستیزولوګ سره ورته ناست دي، نو هغو کې موږ تاسو نسو کولی چې د جراح له شانه پروب راتاو کړو، د مریض په صدر یې کیدو. او بل دا ده چې د عملیات په وخت کې ناروغان خو چې دي استجای زهري باندې پراته دي او تر هغو چې لیفت لاترل پوزیشن باندې نشي، زیاتره وینډوګانې موږ تاسو دغه پاراسترنال چې ده او اپیکال چې مهم وینډوګانې دي، دلته نشو راوستلی، په استجای زهري کې سم نه راځي. سبکوستال کې کولی نشو، په دې چې هغه بطني عملیات هلته خو به بطن خلاصوی، او سوپراسترنال کې یوازې آرک لیدلی شو د قلب د شریان، بل قلب خو لیدلی نشو. نو د هغې لپاره هغه ناروغان چې په عملیات خانې کې دي د هغو لپاره، او هغه ناروغان چې په صدر کې جرحه لري د هغو لپاره مجبور یې چې ترانس ایزوفاجیل ایکو وکړو. پروستیتیک والف څه ده؟ پروستیتیک والف په ترانس ایزوفاجیل ایکو کې ریوربریشن ورکوي، او دا ریوربریشن مثلا که دلته مایترال پروستیزیسي، دا ریوربریشن دې خواته ده، داسې اوزین خواته. که چیرې په اوزین کې ترومبي یا کوم ویجیټیشن دا موږ تاسو نشو لیدلی. د دې لپاره موږ تاسو ترانس ایزوفاجیل ایکو کوو.
په ترانسیزوفاجیلیکو کې دغه ریوربریشنونه بیا نشته ده د دې لیفلیتونو حرکت ډېر ښه موږ او تاسو لیدلی سو که ریوربریشن رام شي هلته خو موږ او تاسو اپیکس ډاون تصویر لرو نو ریوربریشن که رام شي دې خواته بطیني خواته ده نو که تروم جوړیږي دلته پاس جوړیږي د اوزین خواته جوړیږي په داسان باندې نو ترانسیزوفاجیلیکو د پروستیټیک والف مطالعه لپاره یو ښه طریقه ده هغه مریضان چې اندوکاردایتس لري نو اندوکاردایتس کې ویجیټیشن چې اول منځته راځي ډېر یو نازکه ویجیټیشن دا ډېر نازکه ویجیټیشن موږ او تاسو په ترانسټورسیکیکو کې ځکه لیدلی نه شو چې هلته فریکونسي د موږ او تاسو کمه ده فزیک کې موږ او تاسو ویلی چې صوتي امواج چې حرکت کوي په یو جسم لګیږي د هغه جسم نه هغه وخت بیرته انعکاس کوي چې د جسم غټوالی دا د موږ او تاسو ویولنټ ده یو پر څلورمه د ویولنټ نه غټ که چیرې دغه جسم یو پر څلورمه مثلا د دې یو پر څلورمه دومره ده که د دې نه دا جسم غټو دا صوتي امواج چې پې ولګېږي انعکاس کوي د دې نه تصویر اخیستلی سو او که چیرې دا وړکه یي دومره نازکه یي نو دا صوتي امواج له دې نه تېرېږي هېڅ انعکاس نه کوي چې انعکاس یې ونه کړه دغه جسم موږ او تاسو نه وینو نو دې لپاره چې دغه جسم موږ او تاسو ووینو فریکونسي به ډېره وو فریکونسي هم چې ډېره کړله ویولنټ کمیږي ویولنټ چې کم څه هغه واړه اجسام هم لیدلی سو په ترانسټورسیکیکو کې اوس که چیرې موږ او تاسو فریکونسي ډېره کړو بیا قلب صحیح لیدلی نه شو د موږ او تاسو پنیټریشن کم ده صوتي امواج زیاتره په همدې نږدې ساحو کې ضایع کېږي وړاندې نه ځي پنیټریشن د موږ او تاسو کم ده نو ترانسیزوفاجیلیکو کې څه ده هلته موږ او تاسو د جګه فریکونسي د دې لپاره استعمالولی شو چې هلته د مرۍ او د قلب ترمنځ یوازې دغه د مرۍ پرده ده دا جدار ده د مرۍ ډېر نازکه جدار دې خواته قلب ده د موږ او تاسو پروب دلته په مرۍ کې ده دلته قلب پروت ده یوازې دغه جدار د مرۍ ده چې هغه د قلب د دغه ترمنځ حایل ده او په صدر کې خو بیا جلد ده تحت جلد او بیا عضلات دي ډېر لرې ده قلب د موږ او تاسو نه نو دلته ډېر نږدې ده نږدې د نږدې ساحه کې موږ او تاسو کولی شو چې 8 میګا هرڅه 9 میګا هرڅه 10 میګا هرڅه پروب استفاده کو یعنی دغه فریکونسي ډیره زیات کو ډیر کوچني اجسام هم سي دي هغه په سترګو ولیدلی شو کنه دغه نه انعکاسات لرو نو دغه واړه ویجیټیشنونه سي دي چې مریض نه وي انفیکټیو اندوکاردیت پیدا کوي نو ویجیټیشن ډیر کوچنی په ترانسټورسیک کې تصویر نه ورکوي مجبور یې ترانسیزوفاجیلیکو وکړو د ترانسیزوفاجیل پروب څه ده دا د اندوسکوپي پروب ده هغه پروبونو باندې چې موږ او تاسو اپرجیای اندوسکوپي کوو ګاستروسکوپي او دوادنسکوپي په باندې کوو هماغه پروب ده فقط توپیر په دې کې ده چې اندوسکوپي پروب په د خپل راس کې دلته ګروپ لري چراغ لري چې روښانه کېږي د هماغه چراغ په واسطه دلته اوپټیک کې موږ او تاسو ګورو وړاندې ځو دلته هغه چراغ موږ او تاسو نه لرو د چراغ په عوض باندې دلته د ایکو کرسټل جې په جې سوی په دغه ساحه کې د ایکو کرسټلونه دي نو د موږ او تاسو مشکل ډېر په همدې کې ده چې وخت چې موږ او تاسو مرۍ ته ورداخلیږو موږ او تاسو نه وینو چې چېرته روان یاستو په څه رقم روان یاستو نو که چیرې هلته یو تضایقي کوم توموري بنده شي هغه موږ او تاسو نه لیسو لیدلی فقط لکه نازوګاستریک توبس یو موږ او تاسو تطبیقوو بلنډ راته معلوم نه ده همداسې ور ټیله کوئ چې مرۍ ته ورشي دا پروبونه هم داسې دي خپله مخه نه شو لیدلی کرسټلونه چې څنګه مرۍ ته داخل شو هلته موږ او تاسو د قلب انځور ګورو خپله قلب وینو خپله مرۍ داخل نه وینو چې مرۍ کې څه شی دي که نه پروبونه چې دي د ادلت لپاره غټ پروبونه دي 9 تر 14 ملي متره پورې قطر لري او د ماشومانو لپاره بیا کوچني دي تر 3 ملي متره پورې قطر هم شته ده د ماشومانو لپاره او فریکونسي چې ده زیاتره د 15 میګا هرڅ نه پورته فریکونسي ده یعنې
اوه میګاهرس 8 میګاهرس 9 میګاهرس دومره یعنې تر 11 میګاهرس پورې هم شته ده. د پروبونو قطر کرا کال په کال چې تېرېږي چې تکنالوژي لږ پرمختګ کوي دا قطرونه کرا راوړه کېږي. د انډوسکوپي لپاره موږ او تاسو غټ قطرونو ته ضرورت نه لرو چې پروب غټ قطر ولري. په دې چې په انډوسکوپي کې خو هلته بایوپسي ما اخیستل کېږي که نه نور کتیترونه ورداخلوي د بایوپسي لپاره یا د اجنبي جسم لپاره چې هغه بیرته ترېنه د مرۍ نه راوباسي نو د هغې لپاره غټ قطرونه پروبونه په کارېږي. انډوسکوپي کې ایکو کې موږ او تاسو هسې بل کتیتر د دې منځ کې نه ورداخلوو چې څومره کوچنی هغومره تحمل ښیي د مریض تر ډېر وخته پورې دغه پروب تحمل کولی شي. پروبونه چې دي ترانسوزوفاژیال دوه شکله دي، یو بای پلان ده یو مولتی پلان ده. بای پلان پروبونو کې داسې وبولئ چې یو دغه کریستال ده د ایکو د سپین نو موږ او تاسو چې غواړو دا برخه مخامخ وګورو پروب هم داسې ده چې غواړو دا خوا وګورو پروب ته ووو دې خواته شا ګورې توایې به اخواته ګورې توایې به لکه ترانسټورس چې کیکو پروبونه چې دي چې موږ یې داسې تاوو واسې تاوو خپله پروب ته منوره ورکوو که نه. دا بای پلان پروبونه دي. بای پلان پروبونو نه اوس دومره ګټه نه اخیستل کېږي، ډېر پخواني دي اوس ترې کار نه اخلي. د دې لپاره چې پروب په مرۍ کې او ته پروب خوځوې دا ناروغ ته زړه بدوالی پیدا کېږي، استفراغات کوي، کانګې کوي. نو د هغې لپاره دا پروب ډېر خوځول دومره ښه نه برېښي، په مریض یې ښه نه شي تحمل کولی. مولتی پلان پروبونه چې دي هغه داسې دي چې دا مثلا پروب ده د دې پروب په سر کې دا کریستال ده دی هغه دغه د ایکو پروبونه دي کریستالونه دي که نه پیزولیک کریستالونه دي. مولتی پلان پروبونه دغه د پروب راس ده چې دلته هغه د ایکو کریستالونه دي دا په خپل محور پورې داسې څرخي داسې راتاویږي بالکل. نو هغه د پروب آخر سر چې د موږ او تاسې په لاس کې دغې ته منوره ورکوو هلته یو سویچ لري، سویچ داسې ووهه داسې تاویږي، دې خواته سویچ وښي داسې تاویږي. په ما یو سویچ کې د پروب یوازې دا راسې تاویږي، خپله ټول پروب ته ضرورت نشته چې ټول پروب وخوځوي. نو موږ او تاسو مولتی پلان پروبونه لرو او بای پلان پروبونه لرو. اوس خو زیاتره د مولتی پلان پروبونه نه استفاده کېږي. مولتی پلان پروبونه چې دي د تصویر څنګ ته داسې یو انځور راځي چې هغه موږ او تاسو ته درجه ښیي چې پروب دې په کومه زاویه کې ده. ته دا نور تصویر نه یې راوړه ځه خپله دا بس دا ګورې دلته یو علامه ده دا د ترانسوزوفاژیل ایکو تصویرونه چې وګورې ټولو کې داسې علامه شته ده. دا دلته موږ او تاسو ته زاویه ښیي چې پروب د تا کریستالونه دي په کومه زاویه کې دي. بیرته شاته لاړ سه ملته شاته بس هغه زاویه ښیي. په ترانسټورس ایکو کې موږ او تاسو هغه خاص موقعیتونه لرو چې د هغې نه موږ او تاسو وینډوګانې راولو. مثلا اپیکال سایې نه موږ او تاسو پروب ږدو بیا هلته درې مانورې ورکوو مختلفې منظرې راځي اپیکال 4 چمبر او 2 چمبر او 5 چمبر او 3 چمبر که نه. سوپراسترنال پاراسترنال ته ځو، پاراسترنال کې هم لانګ اکسیز او شارټ اکسیز دا شیان لرو. سوپراسترنال ته ځو بیا سب کوستال ته ځو. دا هغه ستاندارد موقعیتونه دي چې موږ او تاسو ترانسټورس کې میجینګ کوو. د هغې نه ترانسوزوفاژیل کې مشخص زاویې شته ده چې حتما ته باید د هغې زاویو نه ته تصویر واخلې. مثلا په 180 درجو کې 180 او 0 درجه چې ده د یو بل معکوس ده. لکه موږ او تاسو چې په 4 چمبر کې پروب مارکر یو ځلې داسې ونیسو یو ځلې معکوس ونیسو که نه نو هغلته بیا دا موقعیتونه د بطیناتو چپه کېږي که نه. که دا رایټ وینټریکل دا لیفت وینټریکل پروب مارکر داسې 180 درجې تغییر کې بیا داسې راځي. دلته په 180 درجو کې په 115 درجو کې 90 درجو کې او 45 درجو کې
دغه څلور موقعیتونه دي چې دې نه موږ او تاسو تصویر اخلو. په دې کې بیا مختلفې منظرې راځي. هره منظره ځان ته مشخصات لري. دا ستاندرد منظرې دي چې موږ او تاسو یې اخلو، خو بیا قطعي نه ده. لکه په ترانسټورسیکیکو کې موږ او تاسو چې تصویر اخلو، پروب مارکر موږ او تاسو په پاراسترنال لانګ اکسس کې رایټ شولډر خواته یي، بیا چې شارټ اکسس ته ځو بیا اون خواته راځي دا پروب مارکر. خو د دې ترمنځ هم ځینې وخت ضرورت کېږي چې د دې ترمنځ هم پروب مارکر نه د اون خواته یو نه د رایټ شولډر خواته یو جسم ګورو کرا پروب ته وو، نورې منظرې هم کتلی شو پکې که نه. نو دلته هم کیدای شي چې په 80 درجو کې، په 80 درجه زاویه کې، په 120 کې، په 115 کې که نه، داسې مختلفې زاویو کې موږ او تاسو نور تصویرونه هم راوړو. خو دا هغه ستاندرد منظرې دي چې موږ او تاسو باید په هغې کې تصویر راولو. مریضان چې ترانسزوفاجیا لیکو ته راځي، اول باید د دسفاجیا پوښتنه ترېنه وکړو چې دسفاجیا لري که نه لري. مخکې موږ او تاسو ویلې چې د موږ او تاسو پروب چې دا ړوند ده، موږ او تاسو نه وینو هغه ساحه، مرۍ نه ګورو که نه، چې هلته بندش شته ده که نه شته. که چېرې بندش یو تی په زوره ور داخلی خو خامخا بلیډینګ به ورکړي که نه، نو د هغې لپاره یا مرۍ رپچر به ورکړي، څه مشکل به پیدا کړي. مریض نه پوښتنه کوي چې دسفاجیا لري که نه لري. که مشکوک سولې اول به انډوسکوپي ته مریض هستی چې هلته د مرۍ مشکلات حل کړي درته، چې درته وایي کوم تومور کوم بندش شی نشته ده. بعد هغې نه به ترانسزوفاجیا لیکو کوي. اول به تاریخچه اخلي د مریض نه. انډوسکوپي خو سره روټین نه دی ټولو مریضانو لپاره. د ټولو مریضانو لپاره خو موږ تاسو انډوسکوپي نه کوو. تا نه یوازې د هغه ناروغانو لپاره انډوسکوپي کوو چې مشکوک یې چې مریض دسفاجیا لري. مخکې د ترانسزوفاجیا لیکو نه انډوسکوپي ورته کېږي، نور ورته نه کېږي. د پلمونري اسپیریشن لپاره لکه مریضان چې موږ تاسو عملیات کوو یا انډوسکوپي ورته کوو که نه، د هغې لپاره یو فاستنګ خو په کار لري که نه. ترانسزوفاجیل کې هم همدا ده، خو دلته هم لکه انډوسکوپي غوندې موږ تاسو پروب مرۍ او معدې ته ورداخلوو، نو د هغې لپاره 6 ساعته فاستنګ دا ضرورت ده. که چیرې شودې یې اخیستي د دې لپاره هم 6 ساعته ده. که جامده غذا یې اخیستي د هغې لپاره هم 6 ساعته ده. که صافي اوبه یې اخیستي، بې رنګه اوبه یې اخیستي د هغې لپاره 2 ساعته ده. او نو دا مریض ته فاستنګ ورکوو. که چیرې مریض انتوبیت شوی که نه، اندوتراخیل انتوبیشن شوی، یو مریض مراقبت کې پروت ده که نه، وینتیلاتور سره تړلی ده، دا بیا مشکل نه جوړوي. دا غیر دې نه مشکل نه جوړوي، د موږ او تاسو کار هم لږ اسانه کوي. په دې چې موږ او تاسو پروب ته داخلو، له دې نه ډارېږو چې پروب د موږ او تاسو ترخیا ته ور داخل نه شي، مریض اسپیریشن ورنه کړي که نه. هلته خو تیار بند هغه ساعت بنده د پروب چې داخل کې بې تشویشه سړی مرۍ ته ور داخلېدلی شي که نه. ځینې وخت داسې کېږي چې مریض ډوډۍ خوړلی ده، فاستنګ کې نه ده، مریض اتریال فیبریلیشن کې راغی، عاجل ضرورت ده چې ډي سی شاک ته دې ته ورکړي که نه. دغسې حالاتو کې بیا موږ او تاسو کولی شو چې عاجل انجیتوب واچو، لواش کو، معده لواش کو، هغه اضافي محتویات ترې راخارج کړو، نور به خپل ترانسزوفاجیل پروب ور داخل کو. د مخکې له دې نه چې موږ او تاسو ترانسزوفاجیل پروب داخل کو خولې ته، مریض لیفت لترل پوزیشن باندې اچوو. لیفت لترل پوزیشن باندې اچول کېږي. نو د مریض هغه حیاتي عالم باید وکتل شي. مریض فشار ګوري، نبض ګوري، اکسیجن سچوریشن ورته ګوري، تنفس ګوري، هارت ریټ او دا شیان ټول ورته ګوري. لکه یو مریض عملیات آماده کېږي یا انډوسکوپي پروسیجر ته آماده کېږي، ټول حیاتي عالم یې ورته کتل کېږي. دا داسې ورته وکتل، مریض ورید خلاصوي، هغه ترویس تبکوک باندې په هغې باندې خلاصوي، د دې لپاره چې که مریض ته دوا ضرورت شي عاجله د دې نه دوا ورکړي. په دې چې خپله ترانسزوفاجیل لیکو ځینې اختلاطات لري، د دوا ضرورت شي دلته ورکړي. که چیرې کانتراست لیکو ضرورت شي د دې نه کانتراست مواد ور داخل کړي د دې کانولا نه، نو مریض اوپن وین کوي تیار. د مریض
اضافي شیان عینکې ورنه لرې کوي. خوله کې که سختګي غاښونه دي هغه ارتفیشل غاښونه چې دي هغه ټول ترېنه لرې کوي، ایسته کوي. د مریض خولې کې ماوت ګارد ورته ږدي چې دغه پروب چې موږ او تاسو داخلوو غاښونو باندې پچق نه کړي، پروب خراب نه کړي راته. مریض نارامي زړه بدوالی پیدا کړي او د خولې ته فشار ورکوي که نه. د هغې لپاره یو ماوتګار د غاښو تر منځ ږدي چې غاښونه ونیسي، پروب ته فشار ورنه کړي. د مریض مرۍ او ژبه دا په لوکل انستیزي په لیدوکاین باندې دې ته انستیزي ورکوي چې لږ درد احساس نه کړي مریض. که چیرې مریض ډېر افرازات لري د خولې، بیا دې مریض ته داسې کوي چې هغه مواد چې خولې افرازات وچوي لکه ګلایکوپایرولیت دا ورکوي چې د خولې افرازات وچسي. خو اکثرا معمول داسې ده چې مریض د لیفت لاترل پوزیشن باندې واچو، مریض ته وایي چې دغه خپل افرازات بالا نه کړي، هغه تیر نه کړي. په دې سیده موږ او تاسو هغه د ایکو پروب چې ده هغه په مارۍ کې ده، د پروب کرسر هم دلته ده. دا مایع چې داسې راځي په د پروب مخې باندې بیا تصویر خرابوي. نو د هغې لپاره مریض ته وایي چې دغه د خولې افرازات به تیروي نه، بالا کوي به یې نه. نو مریض خولې افرازات هماغسې رواني، لاندې به یو دسمال شی ورته کېدي چې افرازات هماغسې رواني. که چیرې د افرازات ډېر زیات او مریض مجبور یې چې باید بالا یې کړي، د هغې لپاره بیا ګلایکوپایرولیت ورکوي چې د خولې افرازات وچ شي. خو اکثرا دې ته ضرورت کېږي نه. هغه مریضان چې د ترانسیزوفاجیل ایکو په وخت کې نارامي کوي، د هغې مریضانو لپاره بیا میدازولام ورکوي. میدازولام شارټ اکټینګ ده، ډېر زر مریض سیډیټ کېږي او ډېر زر بېرته راویښېږي. نو میدازولام چې ده که چیرې مریض یې تحمل کړی شي بیا نو میدازولام ته هم ضرورت نشته. خو اکثرا داسې 15 دقیقې 10 دقیقې ته وخت تېروي، مریض نارامه کېږي. چې مریض نارامه شو خامخا میدازولام ورکوي. میدازولام کې بیا مریض ښه آرامه پروت وي، مشکل نه ګوري که نه، دا زړه بدوالی شیان نه وي. که چیرې مریض درد احساسوي دا فنتانیل او میپریدین او دا شیان ورکوي، صحیح ده که نه. یا نرکوتیک انالجیزیک ورکوي، هغه داسې ورکړو بیا نالوکزان باید در سره ایسي بیا ریورس کړي ورته که نه، توکسیسټي ورته ریورس کړي. نو انالجیزیک ته هم اکثرا ضرورت کېږي نه، اکثرا نه ضرورت کېږي. د ګلایکوپایرولیت هم ضرورت اصلا نه پیښیږي. ځینې مریضان د لیدوکاین په وړاندې باندې مشکل جوړوي چې مت هیموګلوبینیمیا جوړوي. دا یو عوارض جانبي د خپله لیدوکاین داسې موږ تاسو سپری تطبیقوو، مت هیموګلوبینیمیا جوړوي. مت هیموګلوبینیمیا دومره دا لوکل انستیزي کې دومره ډېر نه وي، خو ځینې وخت کېدی شي چې ډېر شدید وي. د هغې لپاره بیا ته مجبور یې چې میتیلین بلو ولري په اتاق کې، هغه ورته ورکړي. نو هغه مریضان چې ډېر اجیټیټ دي که نه، نو د هغې لپاره خامخا یو سیډیشن یو شی ورکوي چې مریض آرامه شي. نو موږ او تاسو د هغه اتاق کې چې موږ او تاسو ترانسیزوفاجیل ایکو کوو، باید په دې اتاق کې موږ او تاسې د سی پی آر لپاره ټول تدابیر باید ولرو. هغه ټولې دواګانې چې انټي اریتمیک دي، هایپرټنشن او شاک او د دې شیانو لپاره دي، هغه دواګانې ولرو، ډي سی شاک ولرو، میکانیکل وینټیلاتور ولرو، ضرورت وخت کې سکشن ولرو. دا شیان باید ولرو. ډېر وړاندې لاړې، لکه څه تصویرونه راوړه. دا ګورئ په مختلفو منظرو کې مختلف تصاویر. دا لکه موږ او تاسو هغه شارټ اکسس پاپیلاري مسل لیول غوندې ده که نه. ګورئ د 180 درجو د 0 درجې تفاوت دومره نشته ده. دلته انټروینټریکولر سپټوم دلته ده، دلته ده، معکوس حالت ده که نه. او دغه زاویه د 115 درجو ده، دا زاویه د 90 درجو ده.
لفت اپر پلمونري وین او لفت لوور پلمونري وین دا وریدونه پلمونري وینونه موږ تاسو په ترانستورسي کې دومره نشو لیدلی خو دلته ډېر واضح شکل باندې دا وریدونه موږ تاسو کتلی شو په دغه تصویر کې وګورئ دا لفت اتریوم ده دا لفت اتریل اپندیج ده دغه رایټ اپر پلمونري وین ده درست نو موږ تاسو د اپندیج مکمل ډېر ښه ښکارېږي که چیرې د اپندیج که کوم تروم وي موږ تاسو یې ډېر ښه لیدلی سو کورونري ارتري دلته ډېر واضح لیدل کېږي کامن لفت کورونر ده لفت انتیرو ډسندنګ ده سرکمفلکس ده خو دا په ټولو کې لکه دې تصویر کې چې دومره روښانه دومره ډېر لو جای لیدل سوی ده ټول ناروغانو کې داسې نه وي اکثرا داسې کوچنی وي که نه ترانستورسي کې موږ تاسو هغه منشا برخه ګورو زیاتره بیا ډېر نشو تعقیبولی که نه خو ځینې ناروغانو کې کیدای شي ډېر زیاته برخه د کورونري ارتري موږ تاسو وګورو او دا د لکه پارسترنل لانګ اکسس غوندې ده په پروب سې موږ تاسې داخلوو مرۍ ته نو هغه د پروب دغه مارکر سې ده په حساب دا خپله پروب سې ده پروب خو د موږ تاسو د ایکو کرسټلونه چې دي د پروب په یو څنډه کې دي دا څنډه داسې ژبې خواته متوجه لاندې یعنی که دا نوکي د ما پروب دلته داسې ورداخلوو پروب داسې ورداخلوو که چیرې مریض ژبه په هغه آخر قسمت کې داسې یو بلجنګ ولري په دا بل لاس باندې هغې ته لږ فشار ورکړو سي ژبه لږ راټیټه سي پروب ورداخلوو پروب همسې داخل که مرۍ ته راورسېده دلته بیا ناروغ نه خواهش کوو چې بله وکړي چې انجره دلته بنده شي که نه تنفسي سیستم بند شي دلته هغې چې بله وکړه لکه نازوګاستریک ټیوب چې تطبیقوو هماغه خواهش کوو ترېنه همداسې هغې چې بله شروع کړله موږ تاسو پروب داخلوو مرۍ ته کله چې مرۍ ته پروب داخل شي نو د قلب پورته خو اوزینات دي اول تصویر چې اخیستل کېږي اوزینات پکې راځي د قلب تصویر پکې راځي قلب تصویر سره هغه په دې معنا چې ته مرۍ ته داخل شوی صحیح په دلته د اوزینات داسې مطالعه کړل دا څو درجې چې دي په حساب چې هغه 180 درجې او 90 درجې او 45 درجې او 115 درجې دې زاویو کې داسې مطالعه ټوله وکړله بیا لږ ښکته کېږي د بطیناتو موقعیت ته که نه هلته دغه منورې بیا اجرا کوي دا دلته داسې قلب ټول مطالعه که ښه د ټولو منظرو خانه وکته پروب داخلی معدې ته ډېر وخت ضرورت کېږي چې ترانسګاستریک ایکو موږ تاسو وکړو پروب داسې معدې ته داخل که نو دلته به د کبد تصویر راسي کبد تصویر داسې ولیدې په دې معنا داسې ته معدې ته ورداخل شوی بیا په معدې کې هلته پروب ته به یو انحنا ورکړي داسې د پروب کرسټل څه ده د ایکو کرسټلونه چې دي دا به داسې کې مثلا دا جوف د معدې ده داسې را داخل شولې داسې به یې را تاو کړي چې دلته قلب وګوري د دې خوا نه د معدې فونډوس خوا ته دا به را تاو کړي قلب د سفلي خوا نه مطالعه کړي هغه داسې خلاص که پروب به بیرته هغه خنثی حالت ته راولي صفري حالت ته که نه صفري حالت ته به یې راولي دلته داسې راوسته د موږ او تاسو پروب هم داسې داخل کړی و په حساب دا کرسټل ژبې خواته و که نه مرۍ ته چې داخل څه د دې کرسټل قدام ته راغی قلب د مرۍ په قدام کې ده صحیح ډسندنګ تورسي که ورته چې ده هغه د مرۍ په خلف کې ده خلفي برخې کې معدې ته چې داخل سولو هلته هم چې ترانسګاستریک ایکو وکړله بیا دا پروب بیرته هغه خنثی حالت ته راولو عادي حالت ته انحنا نه یې باسو دا عادي حالت ته راولو دا هم چې عادي حالت ته راوسته بعد له هغې نه یو چرخ ورکوو 180 درجې چې دا خلف ته لاړ شي داسې کرسټل خلف ته لاړه دلته موږ او تاسو دي ډسندنګ اورتا ګورو اورتا ګورو بیا کرا پروب همداسې راخارجوو همدغه ډسندنګ اورتا د بطن نه شروع تر ارک پورې همداسې تعقیبوو چې دلته کوم تضایق نه وي پلاکونه یې نه وي اتروسکلروتیک پلاکونه نه وي په دې کې نو دا هم چې مطالعه کړم د موږ او تاسو ترانسیزوفاجل ایکو ختمیږي ځینې کمپلیکیشنونه دي چې په ترانسیزوفاجل ایکو کې منځته راځي مثلا
اورال تراوما ده خو دا په نادراتو کې داسې مریض ډېر اجیتیټي دغه دنتال تراوما ده ایزوفاجل پرفوریشن ده او واګل ریاکشنونه دي که نه نو پروب ته که موږ او تاسې په دې چې موږ او تاسو هلته مرۍ نه ګورو دا د مرۍ داخل کې دا حرکات باید ډېر ورنه کول شي مثلا موږ او تاسو معدې ته داخلېږو بیا پروب ته داسې یو انحنا ورکوو که نه نو داخل د مرۍ کې باید ډېر انحنا داسې اخوا دې خوا ورنه کول شي په داسې رپچر کېږي هلته موږ او تاسو خپل تصویر ته د ایکو تصویر ته ګورو قلب ته ګورو هلته هم فکر نه یې چرخ د انډلې سره به حساب هغه ډېر تاو کړو پروب ته ډېر انحنا ورکړه کېدای شي مرۍ رپچر وکړي نو د هغې لپاره په داخل د مرۍ کې دا حرکات ډېر ضرور نه دي لږ لږ حرکت دومره سې پوه شي چې حرکت لږ ده دومره مرۍ کې ګنجایش شته ده غیر د هغې نه اجازه نشته ده کېدای شي اسپایریشن ورکړي کېدای شي مریض تاکیکاردیا ورکړي په تاکیکاردیا کې کېدای شي پاروکسیزمل سوپرا وینتریکول تاکیکاردیا یا وینتریکولر تاکیکاردیا وي انستیزي چې ورکوو کېدای شي ریاکشن ورکړي یا ځینې دواګانې چې ورکوو د هغو مقابل کې ریاکشن واقع شي میت هیموګلوبینیمیا د لیدوکاین الرژي وله نو کېدای شي چې مریض هایپوکسیا ته لاړ شي ریسپیریټوري کمپرومایز شي یوری په دې سیډیشن موږ تاسو میدازولام ورکوو هغوی ته که نه یا نرکوتیک ورکوو د انالجیزیا لپاره نو دې ته باید پام وي کېدای شي هایپوتنشن ورکړي کېدای شي هایپرتنشن ورکړي دا مریض انډوسکوپي کېږي ترانسیزوفاجل ایکو کېږي نو کېدای شي مریض ډېر نارامه شي د معاینې لاندې او ایدیوسیکراتیک ریاکشنونه دي د ترانسیزوفاجل ایکو ځینې مطلق کانتراندیکیشنونه دي او ځینې نسبي دي که چیرې یو ناروغ تراخو ایزوفاجل شانټ ولري فیستولا ولري تر هغه اوسې هغه ترمیم شوي نه وي ترانس ایزوفاجل ایکو ورته نه کېږي په دې هلته غذایي مواد اخوا ته ځي که نه کوم فیستول موجود وي که چیرې مرۍ کې یو تضایق موجود یا تومور موجود وي مریض ښه تنفس نه لري او مریض ته وایي چې بله وکړه هغه سمه بله کولی نه شي چې دا پروب د مرۍ ته لاړ شي د هغې لپاره ته دغه نه کوي مریض ریسپیریټوري فیلار کې ده مثلا مریض ډېر نارامه ده ډاکټر سره کومک هم نه کوي ته ورته وایې ځان ارامه که هغه خیز درته اچوي که نه نو هغې حالت کې چې مریض نارامي کوي بیا ترانسیزوفاجل ایکو استطباب نه لري دا مطلق مزاد استطباب ده یا به سیدیت کوي میدازولام څه شی به ورکوي انستیزي به ورکوي یا د هغې غیر د هغې نه به ایکو نه کوي ورته او ځینې وخت مثلا نسبي کانتراندیکیشنونه لري په نسبي کانتراندیکیشنونو کې کېدای شي موږ تاسو ایکو کېدای شي وینې کړو که نه نو مریض ایزوفاګوس کې کوم تومور وخت عملیات کړی ده که نه کوم عملیات تیر کړی ده په مرۍ کې کوم مریض د لیور سیروز د وریسونه لري په مرۍ کې مریض سابقه لري د جی بلیډینګ د هغو لپاره کوم واسکولر رنګ موجود ده په خپله مرۍ کې هلته تضایق موجود ده او ابهر قوس ځینې انومولیګانې دي چې هغه مرۍ تنګوي تضایق ورکوي او ترخیام مثلا موږ تاسو ویلې چې ډبل اورتیک ارک په ډبل اورتیک ارک کې یو قوس داسې ځي یو قوس داسې ځي مرۍ او ترخیه دواړه د فشار لاندې نیسي په دغه حالت کې نسبي کانتراندیکیشن لري مریض په خوله او بالوم کې انتني مشکلات ولري که نه انتان لري تنسلیت د فرنجایتس لري یا دلته کوم کریس مریض لري دغه د اپسې جوړه کړې ده د هغې لپاره نو که چیرې مریض داسې چې آینارې ګوري ته ورته 5 شپږو کې امکان لري چې بلیډینګ ورکړي که نه او داسې مریض عنق فقراتو دغو کسر لیدلی هغې حالت کې مزاد استطباب ده نن ایکو ختم شد این عزیز یعنی تو یک چیز میکنه خواه
خب ما گفتم یک دفعه تصویر بیار، تصویر خوییه. خب برو خیر است. این چیز نیست. این خب پیشتر گفتیم نه که ما شما مثلا بعضی جاها را در ترانستوراسیک کو صحیح دیده نمیتونیم. در ترانستوراسیک ما شما تا بایفورکیشن دیده میتونیم پولمونری آرتری را. در ترانسیزوفاژیال کمک پیش میره از بایفورکیشن. مثلا در ترانستوراسیک کو این قدر میبینیم، در ترانسیزوفاژیال این قدر میبینیم، بازم خود تا آخر نمیشه. پولمونری وین در اینجا در ترانس ایزوفاژیال یک ذره خوبتر و معلوم میشه. لفت اتریال اپندیج ما شما گفتیم که دیده میشه. نه توراسیک کو را کرونری آرتری درس گفتیم.